د بېنظیرې کفالت پروګرام دپاره چې کومو کسانو رجسټریشن کړی دی نو په هغې کې ځینې کسان ته د جانچ پړتال مسله راځي، ځینې کسان ته وایي تاسو د دې لپاره اهل یې، خو د هغو په اکاونټونو کې تر اوسه پوره روپۍ چې دي دا جمع نه شوې، او ځینې داسې کسان دي هغه وایي چې موږ ته به دا روپۍ چې دي دا به څنګه میلاویږي. نو په دې کې ځینې نوي کسان دي او ځینې زاړه کسان دي، ځکه زړو کسانو ته اوس هم دا میسیج راځي چې تاسو خپل اندراج وکړئ، لکه دوباره رجسټریشن چې دی دا وکړئ. نو چې هغه لاړ شي نو سبا ورځې دا قسمه مسله چې دا تاسو ته هم راتلی شي. دا ویډیو چې دا د ټول لپاره ده، بل دا ویډیو چې دا پوره ګوره چې تاسو ته صحیح معلومات چې دي دا در رسي، ځکه په ویډیو کې اکثر موږ خبره کړي او لاندې بیا هم ځینې کسانو چې دی د هغې خبرې بیا دوباره تپوس کړی. بل دا د لایک شیر کمنټ چې دی دا پرېږدئ، نو دا د ویډیو ورکوئ، ځکه دا د غریبانو دپاره چې نور غریبانو ته هم دا ویډیو چې دا ور رسي. نو کم کسان چې دا خبره کوي چې موږ ته د بېنظیر روپۍ چې دي هغه نه میلاویږي، موږ د دې لپاره څه طریقې کار وکړو. نو تاسو به ځئ خپل رجسټریشن به کوئ، داسې نه دی چې دا روپۍ چې دي دا به تاسو له کور ته راوړي، تاسو به ځئ د بېنظیر دفتر ته، په هر تحصیل کې چې دی د بېنظیر دفتر یې هلته کې به ځئ او هلته کې به خپل رجسټریشن کوئ. کله چې ستاسو دغه رجسټریشن وشي د هغې نه وروسته به بیا دغه روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاویږي. که تاسو غریبانان یې نو هلو به میلاویږي، که ستاسو مالي حیثیت برابر وي نو دغه روپۍ چې دي دا به تاسو ته نه میلاویږي. دا رجسټریشن هم د دې لپاره دی چې هغه هلته کې ستاسو مالي حیثیت وګوري، که تاسو غریبانان یې نو دا روپۍ به درته میلاویږي، که تاسو غریبانان نه نو بیا به دا روپۍ چې دي دا به تاسو ته نه میلاویږي. خو ځینې کسانو د دې روپو لپاره چې دی رجسټریشن کړی دی او هغو ته هلته کوئ ستاسو هر سره چې دی په جانچ پړتال کې دي، نو ځینې کسان وایي دا جانچ پړتال چې دی دا نه ختمیږي. نو د هغو له طرفه یو خبر راغلی ده، هغه وایي چې کومو کسانو ته جانچ پړتال چې دی دا راځي نو د هغو مسله راځي، نو دا مسله چې دا به په ستمبر اکتوبر کې چې دی دا مسله به ختمیږي. لکه ځینې کسانو ته چې دی روپۍ به میلاویږي او ځینې کسان چې دی هغو ته به ووایي چې ستاسو د غربت سکور چې دی هغه به پورته نه، هغه به د دې پروګرام نه چې دی هغه به وکاږي. نو ستمبر او اکتوبر چې دی د دغې کسانو دپاره ورکړی، ځکه ځینې کسانو ته د 7 میاشتو نه چې دی جانچ پړتال راځي. نو د ستمبر او اکتوبر پورې چې دی تاسو به دې ته صبر کوئ، د هغې نه وروسته چې دی بیا به ستاسو د اهلیت پته چې دا به لګي. خو ځینې کسان دی هغو ته یې لیکلي چې تاسو د دې لپاره چې دی اهل یې، او هغه تر اوسه پورې موږ ته دا روپۍ چې دي دا میلاو نه شوې. نو دا تاسو ته موږ په څو ویډیوګانو کې چې دا خبره وکړه چې د دې نه به زاړه کسان چې دي هغه به وکاږي او نوي کسان چې دي دا به دې ته رادننه کوي. نو د جون دا میاشت چې ده د زیاتر کسان له ورکړې وه، دا کم قسط چې روان دی نو په دې قسط کې چې دی زیاتر کسان چې دی هغه به له دې نه وکاږي. خو کوم نوی قسط چې شروع کېږي په ستمبر اکتوبر دا قسط، نو په هغه میاشت کې چې دی زیاتر کسان چې دی هغه به دې ته وردننه کېږي، لکه نوي کسانو ته چې دی دغه روپۍ به میلاویږي او زاړه کسان چې دي هغه به وځي. کم زاړه کسان چې دي هغو ته به د ستمبر دا قسط چې دی دا به ورته نه میلاویږي. نو تاسو د ستمبر پورې تاسو هم صبر وکړئ، ستاسو په اکاونټونو کې چې دي دغه روپۍ چې دي دا به جمع شي. خو کم کسان چې موږ ته بیخي نه میلاویږي نو د هغې لپاره چې دی تاسو به رجسټریشن کوئ او جانچ پړتال والته هم دا ویلي دي، ځکه چې هلته کې هغه ستاسو معلومات چې دي هغه یو ځای کوي، چې کله هغه معلومات د هغو سره یو ځای شي نو د هغې نه وروسته به بیا ستاسو د اهلیت پته لګي چې تاسو د دې پروګرام دپاره اهل یې که نه یې. ځکه دا جانچ پړتال دا مسله چې ده تاسو ته د دې د وجې نه راځي، نو تاسو به صبر کوئ، دواړه چې دي تاسو به صبر کوئ. خو کوم کسان ته چې وایي تاسو د دې لپاره اهل نه یې نو هغه به 2 کاله پس چې دی بیا دوباره رجسټریشن کولی شي، خو په 2 کاله کې دننه چې دی دغه کسان رجسټریشن نشي کولی. نو جانچ پړتال او کم کسان ته چې اهل لازي نو هغه به دې خبره چې دی پوه شي چې د ستمبر پورې چې دی تاسو به لازم صبر کوئ، چې کله نوی قسط شروع شي نو په هغې کې به انشاءالله ستاسو په اکاونټونو کې چې دی دغه روپۍ به جمع کېږي، او کم کسان چې د دې لپاره اهل نه نو هغه کسان به د دې پروګرام نه چې دی هغه به وکاږي.